जमा पुख्तुना वज़ीर आला दडयाई खान बचिया गैरती बचिया दा पदे निकेगे कि तजमा पुलिस होता तजमा सरकारी मुलाजिमान होता तबरे तो लाश वाए और दमकाए वर्काए इस्लामाबाद में दमकी दासो झंडा में दमक की जैसे काम पखाते रहो जैसे खाल पखाते फरमान तोड़ता जवान वालमा दान जीने से पुख्तनो जबराना गुस्सई खपेराना गुस्सई लाशुनाना गुस्सई और मंगन नशकई ज़मीन तहकीकी खत्म को ज़मीन तहकीकी खत्म को मंगना साव पासो अवल दान जीने से من طول پدې خبره پوهېږم خو نن د پښتونخوا اسمبلۍ ته ویل غواړم چې لاشه کنه د کراچۍ بندرګاه کولاو د پنجاب او د هندوستان لارې کولاو ایمان تېر کوي سره جنډه نه صحیح تاسو صحیح لاشه یې ووایي چې د افغانستان او د پاکستان تجارت ولې بند دی پښتنو په ډاګه وایو چې دا جنډه د مضبوط مرکز جنگ نه د صوبای خود مختاره جنگ تاسو ته بیا آسان شي زه ټولو ملګرو ته ویل غواړم چې د پی ټي آی یو ملګري پسې یا یو ممبر پسې مذاق مه کوئ مسخرې مه کوئ دوام د کام بچي وي تاسو ته یاد نشي تاریخ کې خو نشته خو د دې جنډې د مشرانو نه موږ او تاسو تقریرونو ته اورېدلي دي چې د پاکستان د جوړېدو نه مخکې به په دې خاوره داسې پښتانه وو چې انګرېزانو له به سپي امبول سپي نو دغه خلک موجود دی نن که د کورسای دپاره خپله پښتو پرېږدي نو دی ته به بد نه وایي ځکه چې هغه ایمل خان وایي کہ جاؤ جاؤ بیرک جاؤ نو دا غی ڈنڈا کی زور دے زور سا بیا دا پختانو دے دے شو یانا پیغور بنور کوئی پختانو تا پوستی کوما کہ پختان پی ٹی آئی اور پختان مسلم لیگ دے عمران خان اور نواز شریف نے تپوسو کی کہ پختونخوا کے بدمنوں نے اور پنجاب کے امن ہوئے دے دا وضاحت پختانو ضرور غواری اور بیا بے غواری مشرانو حقیقت دارے کہ دا غونڈے زمین تپوس کوما کہ دا دور پختانو ہوتی آیا دا پاکستان میڈیا دا جلسہ خی تاثرات ہوا ہے خدا کرا خدا کرا آیا زمین تپوس کوما کہ دا دا طول کام جنگ دے دسری جنگ دے او دا کام ترمن دے دور دیوالونا والی دور دیوالونا چھ پختانو گوڑے دا زوانانو دا پہ جذباتی نارو نکی پختانو مشرانو دا پہ بے اتفاقائی نکی پختانو میں دخویندو نن پتور دنیا کی دخدو نریوال روزا پختانو دیتا سوچو گئی کہ زمانگا استاسو 52% آبادی دا دخدو دا زنانو دا بیا دغی ورزای والا دا سے انتہا پسندی جو رکھنے دا کہ مذہب ورطا زمان استاپ مور خور تخکاری اور کب آچائے بازار تبلدے سبق بنوائے وہ بیادا خبر چکو کدا عقیدت تحفظی نشتے کدا طالب علم دے تعلیم تاو گوڑا کدا دکاندار دے تاجر دے روزگار دے گوڑا کدا
ځکه پښتانه جرنیلان ولیدي دي خپل حالت ته وګورئ بیا پښتانه راپاڅي وایي دا نیشتریان د اسټیبلشمنټ خلک دی دا که تاریخ وی نو 14 اگست 1947 او نن وګوره چې 8 مارچ 2024 دی په دې 15 کال کې دا جنډا څومره جیلونو ته لاړه څومره نظربند شوه څومره شهادتونه ورکړو څومره تهمتونه ولګېدو څومره د غدارۍ القابونه ورته ملاو شو خو دا جنډه ده چې د کام نه نه خفه کېږي نه ستومانه کېږي نه ستړي کېږي بیا دا خبره کوو چې د مزل خلک یو مزل به کوو که شپه راځي که ورځ راځي که سیلی راځي که ګلی راځي که کام موږ په ګډ وولي دا د حق او د بقا جنګ به د خپلو سرونو په قیمت کوو زه ویل غواړم چې موږ ته وضاحتونه مه کوئ او مه موږ یاروئ موږ هغه خلک یو چې موږ سوګند پورته کړی موږ هغه خلک یو چې دا خاوره خپله مور ګڼو او پښتانه راپاڅي او من له پیغور راکوي وایي نیشنل پارټي مې ختمه کړه زه هغه پښتنو ته ویل غواړم چې زما مشرانو زما وروڼو دا د انګریز په وخت کې چې انتها پسند پیدا کړو او د باچا خان او د خدای خدمتګارو په شکل کې پراپیګنډه کوله چې سبق د مدرسې وای د پاره د پیسې وای جنت کې به ځای نه وي دوزخ کې به غوټې وای هغه وخت وګوره دې وخت وګوره نن نه څوک کریم خان پیژني او یحیی خان پیژني نه ضیاءالحق پیژني امام بشارت پیژني سبا به دا محرم خلک دې پیژني خو دا جنډه به د دې پښتني خاورې باندې لټه ولاړې لټه انشاءالله مشرانو حقیقت دا دی چې زه خپله خبره ختموم خو زه غواړم دا چې نن تاسو له اواز درکړم او تاسو به ټول وایئ چې ډاکه ده څه به وایئ څه به وایئ څه به وایئ څه به وایئ پښتنو راپاڅئ پښتنو راپاڅئ پښتنو راپاڅئ ټول پښتانه आवाज راکوي که نه ټول پښتانه تاسو دومره دي سواد کې دومره پښتانه دي دهشتګردي دومره متاثره کړي دي غربت دومره متاثره کړي دي بېروزګارۍ دومره متاثره کړي دي مسافرۍ دومره متاثره کړي دي او دا صوبهدار دي دومره متاثره کړي دي نو بیا چې لګي نو نران وي نو د نرانو اواز راکوي پښتنو راپاڅئ داسې نه تاسو به د سوات یئ خو زه هم د بونیر یم پښتنو راپاڅئ پښتنو راپاڅئ پښتنو تقسیم یو پښتنو تقسیم یو پښتنو غافل یو پښتنو غافل یو پښتنو غیر سیاسي کړو پښتنو غیر سیاسي کړو پښتنو په کرسۍ مین کړو پښتنو په کرسۍ مین کړو پښتنو پیدا شئ پیدا شئ پیدا شئ پښتنو مالکان یې پښتنو مالکان یې پښتنو تاجرانو پښتنو ځوانانو